बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताते चले, सदर जुमात इस्लामी यूथ ज़िला शांगला इनायतुर्रहमान के ज़ेर सदारत आज चकेसर में जुमात इस्लामी यूथ का एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें आइंदा लाएअमल के लिए पार्टी कारकुनान को तहसील चकेसर के सतह पर मुख्तलिफ जिम्मेदारियाँ सौंपी गई। सदर जुमात इस्लामी यूथ ज़िला शांगला इनायतुर्रहमान और अमीर जुमात इस्लामी तहसील चकेसर मौलाना जावेद हुसैन के मुशावरत के बाद इजाजुल हक को तहसील चकेसर जुमात इस्लामी यूथ का सदर मुकर्रर किया गया। एजाज अहमद ने तहसील चकेसर के सतह पर तारिक अली को जनरल सेक्रेटरी, शहबाज आलम को सीनियर नायब सदर, वहीदुल्लाह को फाइनेंस सेक्रेटरी जबकि दौलत खान को स्पोर्ट्स सेक्रेटरी मुकर्रर किया। इस मौके पर डिप्टी जनरल सेक्रेटरी जुमात इस्लामी ज़ोहर अहमद ने चकेसर के महरूमियों के मुतालिक स्मार्ट विजन टीवी से बात करते हुए कहा, زمونږه د چکیسر نن ته روډو وړه دا مېلمانه بیګا دوره روان شي دي، بیګا ماښام دوره روان شي دي، دوی چکیسر ته اوس راورسېده. زمونږ د صدر صاحب اولنۍ وینا ما ته دلته دا وه، یاره د چکیسر خلک خو دومره ایډوکیټډ خلک، دومره تعلیم یافته خلک، دومره په غټو غټو نوکرو ناس خلک چې هغه په ایجوکیشن کې، هغه په مختلف ډپارټ کې الحمدلله زمونږ د چکیسر ډېر غټ افسران ناست دي. خو د افسوس مقام دی لکه چې نن زمونږ د روډ دا حل دی چې هغه په 12-13 غنټو کې هغه چکیسر ته راورسېد. دا زمونږ لپاره ډېره د شرم خبره ده او دا زمونږ دپاره خو په ځکه ده چې موږ هغه خلکو له ووټ ورکړی دی چې موږ دا احتیاط نه دی کړی چې یاره واقعي دې سبا زمونږ د تحصیل یا زمونږ د دې کلي، زمونږ د غریب، زمونږ د صحت نظام ته وګوره. सदर जुमात इस्लामी यूथ ज़िला शांगला इनायतुर्रहमान ने भी चकेसर के महरूमियों के हवाले से मजीद कहा, वतनहौन अनिल मुनकर वतुअमिनून बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुन नास मन यनफ़उन नास वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तति' फ़बिलिसानिही फ़इन लम यस्तति' फ़बिक़ल्बिही वज़ालिका अक़वफ़ुल ईमान सदक़ल्लाहुल अज़ीम. د جماعت اسلامی د یوت نوجوان ملګرو ورونو جوان جذبو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ما ستاسو د وړاندې ستاسو مخکې د قرآن آیت تلاوت کړی دی. الله تعالی فرمایي چې کنتم خیر امة اخرجت للناس، تاسو هغه بهترین امت یې چې تاسو به خلق د غلط کارونو نه، د غلط نظام نه، د غلط منډو تړلو نه، د غلط د منډو ستړو نه راوباسئ او خیر طرف ته به خلک رابلئ، امن طرف ته به خلک رابلئ. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په تاسو کې بهترین خلک هغه دی چې هغه خلکو دپاره بهترین خلک دي. بهترین غوره خلک په تاسو کې هغه دی چې خلکو ته خیر رسوي، خیر خبره کوي، د خیر ښېګړې خبره کوي، خلکو ته د امن. دنیا هم جدا نه ده، آخرت او دنیا جدا نه دي. دا اسلام د دې دنیا د نظام د چلول دپاره راغلی او موږ به خلکو ته دا ذمهداري ښیو چې د قیامت پر ورځ باندې تا باندې خپل رسول ګواهي کوي چې وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، چې الله پاک رسول الله پاسي او ووایي چې دا هغه نوجوانو چې دوی د قرآن نه مخ اړولی، د دې نظام نه مخ اړولی، د اسلام د نظام نه مخ اړولی، نو الله تعالی د ده نه نن مخ واړوه، د ده سفارش مه قبلوه، نو چېرته په دغه زمره کې را نه شو. نو تاسو د جایوت د دنیا او بلکې د دې چکیسر هغه کریم خلق یې چې تاسو به نوجوانانو ته خپله ذمهداریانې ښایي. دا نوجوان که هغه د پیپل پارټۍ سره تعلق ساتي، که د مسلم لیګ او د نیشنل سره تعلق ساتي، او که د بلې یو پارټۍ سره تعلق ساتي، پی ټي آی سره ولې تعلق نه ساتي، خو دا زما رور دی، زه به هغه ته خپل دعوت رسوم. تاسې نه چې د پیپل پارټۍ او د مسلم لیګ او د نیشنل پارټۍ او د پی ټي آی ورکرز د قیامت پر ورځ راپاسي او د اعجاز بای او د شهباز بای او د جاوید حسین بای، د ظهور بای او د دې نوجوان د جې یوت د نوجوان ګریبان ونسي چې دا فورم چې تا ځان دپاره مختص کړی و، تا وایي چې دا ډېر بهترین فورم دی او تا د مظلوم ملګرتیا کوله او تا د ښو خلکو ملګرتیا کوله، تا ولې ما ته دعوت نه را رسولی؟ لہذا زما ستا ذمهداري جوړېږي چې زه به په معاشره کې نن نه بعد رول ماډل جوړېږم. رول ماډل او رول ماډل به څنګه جوړېږم؟ زما دپاره د ټولو نه بهترینه نمونه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اسوه حسنه ده. د ټولو نه مخکې به موږ خپله قرآن سټډي کوو، د قرآن مطالعه دا په ځان باندې موږ فرض وګڼو. روزانه بنیاد باندې د جایوت چې څومره ذمهداران دي
هغه به روزانه د قرآن یو آیت ګوري، د هغې ترجمه، د هغې تفسیر، دغه رنګ یو حدیث، د هغې ترجمه، د هغې تفسیر. دا به روزانه موږ په ځان باندې فرض کړو چې دا زما حق دی چې دا به زه ګورم. او هغه آیت او هغه حدیث په روشنۍ کې به د خپل کور هم تربیت کوم، د خپل معاشرې او د سوسایټۍ تربیت هم کوم. دا اسلام د یو کس نه دی، دا زما ستا مشترکه ذمهداري ده. چا چې کلمه ویله چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، د لا اله مطلب څه دی؟ زه بل نظام نه منم، زه بل رب نه منم، زه بل مالک نه منم، زه بل مشکل کشا نه منم، زه بل رازق او بل معبود نه منم. زه صرف او صرف رب هغه منم چې کوم زه پیدا کړم او دغه نظام منم.